ما په بچی باندې په یحیی شهید باندې دی ما څوک سیاستونه کوي ما څوک په د باندې دکانداري کوي او ما د په شهادت باندې کلونی او کېل تماشې جوړوي زه صرف د ټول دنیا لا او د ټول خلکو لا ما د خبره ده چې څوک څه کولای شي او څوک څه کوي زه خپل نمبر بخپل خله توایم کای ما سره درد شریکوي کای ما سره غم شریکوي یو شعر دی چې د بنده په زړه یوه پېښه شي بله چاته نه ګوري رب خوښه کوي خپله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد د فریاد ټي وی نه راغلی ما باړه علمګودر چې کوم واقعیا شوه د محمد یحیی افریدي 85 گز کې چې کوم دغه قبر جوړ شوی هغې کار شروع دی نن 11 ورځ ده منزل ته رسیدلی دي لاندې ګټه راوتې ده چې په هغې کې 3 گزه کار پاتې دی اوس دا نه ده معلومه چې ورځ کې کېږي که 2 ورځو کې کېږي زما په څنګ کې ناست د محمد یحیی افریدي والد محترم مصطفی کاکا د هغې نیکه او د هغې کشرور مصطفی کاکا السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علی شهید خان بھائی خیر جوړې الله ماشاءالله عزت وکړه مصطفی کاکا تعالی خو الله یو ډېر غټ درد در کو غم نه دا به مونږ ټول به مرو دغې لارې ته به ځو الله تعالی د زړه صبر درکړي او داسې غم دی الله په چا هم نه راولي چې یو بچی تېنه په داسې حال کې لاړ شي نن 11 ورځ د مونږ ګورو خپله هم راځو دغه هلې ځلې روانې دي څه ویل غواړئ تاسو بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو لا او د ټولو خلکو لا چې څومره خلک دردمند دي په دې محمد یحیی په واقعیا باندې د ټولو زړه کومې نه ما سره شکریې نه سوا چې کوم الفاظ وي هغه به ما ویلي وي خو زه به رب نه دا سوال کوم چې الله پاک ته د ټولو لا د دې درد باندې چې چا مغه کړی وي الله پاک ته د غولای دنیا او آخرت سیلې ورکی والله پاک ته هغه ورځ ولا تکلیف آسان کی چې کومه غټه ورځ دا را روانه را زه به دا ووایم چې نن کم کار دی روان دی دا شپاړسمه یا 18مه ورځ ده چې به زه مصطفی خان یم یحیی والد صاحب او یحیی ما بچی و بس الله پاک دله دا لیکلی وه او دا د شهادت و روح د قبض کېدو بس الله پاک دا ځای لیکلی و زه د ټولو خلکو لا دغو ټولو دردمنو لا بیا سلام او بیا الله نه غوښته و الله پاک نه زه د ټولو لپاره خیر او عافیت سوال کوم او بس به صرف دومره ووایم چې بس ډېرې خبرې خو بس نشم کولی او بس د 14 ورځې یا 15 ورځې سهار راځو او مسخوتن تیزو ټوله ورځ پوندې انتظار کې تېره کړو چې اوس پراله ووایي چې بچی والا اوس پراله ووایي چې بچی والا بس الله فیصلو باندې مونږ فیصله را او هغه پر رضا مونږ رضا ده صرف به زه یو 2-3 خبرې داسې کوم چې کم خلک د مونږ سره یا جانی یا مالی یا څه مدد یې کړی دی الله پاک ته هغې بدلې ورکړي خو زه صرف دا خبره کوم چې ما په بچی باندې په یحیی شهید باندې دی ما څوک سیاستونه کوي ما څوک په د باندې دکانداري کوي او ما د په شهادت باندې کلونی او کېل تماشې جوړوي زه صرف د ټول دنیا لا او د ټول خلکو لا ما د خبره ده
چې که څوک څه کولی شي او څوک څه کوي زه خپل نمبر په خپله خدای ته وایم که ما سره درد شریکوي که ما سره غم شریکوي زه نه چاته دا وایم چې ماله پیسې راکوي نه دا چاته وایم چې ماله دنیا راکوي که ماله دا ټوله دنیا څوک راکړي خو ما یخیا بچي ځای نه نیسي. بله خبره دا کوم چې که څوک بیا څه هغه کول غواړي رابطه کول غواړي درد شریکول د ما سره غواړي زه خپل نمبر دله په خپله وایم. دغو خلکو ډیرو خلکو پکې دکاندارۍ او سیاستونه شروع کړي دي د یحیی په نوم باندې د یحیی شهید په نوم باندې یحیی په نوم باندې د خلکو د کوم د بهر نه یا د بیرون نه کوم خلکو امداد کړي یا مدد کړي دي د په نوم باندې او چاته یې څه ورکړي وي نو هغه د خپل شي په خپله ذمہوار دی او داسې هیڅوک ماته نه دي راغلي چې ویلي وي چې یاره یا داسې یا داسې. نو زه مهرباني دې وکړی شي چې کومو خلکو چاته څه ورکوي یا څه ورکړي وي هغه هیڅ قسم هغه مونږ ته نه راغلی دی او نه چا کړی دی. بس زه دې خلکو ته دا وایم او سوال په طریقه ورته وایم چې ما په بچي باندې سیاست او دکانداري مه کوئ او پرېږدئ شهادت جامې نوش کړی او دا ټولو لپاره د شفاعت ذریعہ به الله پاک ګرځوي. خو چې کم خلک مخلص وي او اخلاصمند وي نو ما خپل نمبر دی 0334 90 55 861 0334 90 55 861 دا ما خپل نمبر دی چې څوک درد شریکوي یا کم قسم رابطه کول غواړي ما سره کولی شي. او زه ټولو بهر چې څومره مسافر دي یا هغه په وطن دي یا بهر دي ټولو مسلمانانو ټول انسانیت شکریا ادا کوم والله پاک ته ټولو له دغې سیلې په خپله ورکړي. په دې نمبر باندې مصطفی کا کیسي پیسې شته دي په دې باندې خو نشته دی وای ما سره بل چې کوم نمبر دی هغه باندې بوي او هغه به دا زه ووایم هغه نمبر دی 0341 10 95 825 بیا وایو 0341 10 95 825 او دې نه علاوه چې څوک څنګه هغه کوي بس الله پاک ته سیلې ورکي والله پاک ته دنیا او آخرت خکي. مننه قدرمنو بالکل داود محمد یحیی افریدی والد محترم کم چې دلته ناست دی دغه غم روزانه تازه کېږي سهار راځي او ماښام ځي په دغه انتظار یي چې کله به راته بچی حواله کړي چې ستا بچی راووتو وایخله. الله دې دوی ته د زړه صبر ورکړي الله دې داسې غم په چا هم نه راولي. یقینا دا ډېر دردېدلی غم دی او یو داسې واقعه ده چې د هېرېدو نه ده. ځکه هغه ماشوم په 85 ګزوي کې پروت دی نن 11 ورځ ده کار پې شروع دی ښه دبا محنت پې شروع دی په دې کې ډېرو خلکو محنت وکړو دې کې زموږ د سیول ډیفینس ټیم هم راغلی د ملکنډ نه تر دا مهاله پورې هغوی محنت کوي شاته به تاسو ته ښکاري. بیا دا د محمد یحیی افریدی نیکه هم زموږ سره ناست دی. السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام شاید بھائی په خیر راغلی څنګه یې ښه خیر څنګه تاسو څنګه ښه شکر دی الحمدلله. د ټولو نه اول خو به زه دا ووایم چې یو شعر دی چې د بنده په زړه یوه پېښه شي بله چاته نه ګوري رب خوښه کوي خپله. نو د ټولو نه اول د ټولو خلکو زه شکریا ادا کوم موږ سره یې پوره تعاون وکړو او بیا په 13 باندې چې کم سنیټر د باجوړ ایجنسۍ نوم یې ما نه هېر شوی دی هلال نوم یې دی که څه نوم یې دی هغه چې کم اواز اوچت کړی دی که نه نو د هغه زه ډېره شکریا ادا کوم په سینټ کې بیان کړی دی د اواز یې اوچت کړی دی. حالانکه زمونږ د دې علاقې خپل سنیټران ډیپټي چیرمین هم د هغه نه زمونږ لږه ګیله راغلی ده په دې باندې نور د هغوی په کارنامو د هغه باندې مونږ فخر کوو ولې چې هغه ډېرې قربانۍ کړي په هغه د چا نه پټې نه دي خو لیکن حق د دوی جوړېدو چې لږ اواز خو یې اوچت کړی وی که نه
نور بس داسې خبره نشته، بس دا سیاست او دغه دا خلک نه کوي په باندې، ولې چې دا داسې سانحه ده چې د زړه درد دی، داسې سانحه ده هر سړی ژړولی دی. پاکستان خو څه کې چې بار دنیا یې هم ژړولی ده، چې څوک ترې خبرېږي د هغه زړه درد کوي. او بس مونږ ته هم ګنټه پس 2 ګنټې پس دا خلک ټلیفونونه بار نه و د اندرونې ملک چې کوم دی مونږ ته ټلیفونونه خلک کوي چې څنګه چلو شو څنګه چلو شو، نن راوځي سبا راوځي. نو بس الله دې وکړي چې زر راوځي په خیر سره. قدرمنو موږ به هم دعا کوو، تاسو هم دعا کوئ چې دغه ماشوم زر تر زره دغه خپل وارثانو ته میلاو شي چې د مصطفی کاکا دا غم زوړ شي. ځکه سهار راځي او ماښام ځي، غم ورځ ته ورځ تازه کېږي. مصطفی کاکا الله دې تاسو ته د صبر درکړي، الله مې عزتمن کا، الله کا درمن کا. امین. او دا حق لار د ټول بمرو، موږ بم ځو، ته بم ځې، زه بم ځم. بس داسې وایي چې دا د جنت یوه ټوټه او الله واخیسته، به دا د الله یو امتحان و د الله له طرفه په تا باندې. بس الله فیصلې الله دې په امتحان کې پاس کړي. امین. الله دې تا په خپل امتحان کې پاس کړي. او ګیله به د چا نه کوو، دنیا ده نه. هغه یو متل دی وایي څوک د چا د غمه نه مري، سخته چې په چای نو په هغې بالکل نور خلک خو یو افسوس وکړي، درد پې وکړي، خو یقینا دا ډېر سخت غم و. او الله دې تاسو ته د صبر درکړي. امین. الله ماشاءالله الله مبارک. قدرمنو که څوک هم د محمد یحیی افریدي شهید د والد صاحب سره مرسته کول غواړي، دا غریب په سترګو نابینا دی، د نظر نه لګي، سترګې کلاو دي خو نظر کار نه کوي. د دې نمبر په سکرین ښکاري، په دغه نمبر د دوی سره رابطه هم کولی شئ او دوی سره د خپل وس لاس امداد هم کولی شئ. د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکړئ. د الله په امان.